کتونکو دا تاسو ته چې ښکاري نو دا زما د خیبر پښتونخوا ګیټ وی ښار نوښار بیا نوشیره کینټ او نوشیره رسالپور چونی د دوو اهمو عسکري چې کوم علاقې دي چونیانې دي او ډېرې اهمې چونیانې دي د هغې ترمنځ د ریلوې پل دی او دا د خیبر پښتونخوا ګیټ وی ښار دی نو هسې عمومي طور خو که مونږ ګورو د خیرآباد نه تر پېښوره پورې لا تعداد سټیشن چې هغه بند شوي شاړې شوي او د ریلوې سټیشنو خښتې خلکو یوړې پټلیانې خلکو اوچتې کړي بلکې د پېښور نه مخکې خو ما کتلی دي چې هلته نه د ریل پټلۍ پوره هغه غیبې شوي دي ټریکونه غیب شول او اخو یو بیله مسله ده خو دلته کې دا تاسو ته که ښکاري نو دا زمونږ د دوو چونو د نوشیره کینټ او رسالپور ترمنځ ده چې کوم اخري هغه د ړندو سترګو کا ریل چلیږي هغه هم داسې نه هلته چې سامان وړي چونی ته اکثر په ډبو کې راځي او بل لوکوموټو فیکټري ته چې کوم انجن ځي هغه هم بس بندېدو واله ده نو دا د هغې دپاره استعمالېدو واله پول دی او په دې پول باندې به تر ملکنډه پورې دا ریل چلیدو خو بدقسمتۍ ته وګورئ یو زما د دې صوبې مستقبل ته وګورئ چې دا پول زما د دې صوبې د مستقبل د پښتون د مستقبل د هغه د راروان وخت مخ دی عکاسي کوي چې د دې نه دي سیخونه خلکو یوړل د دې تارونه د دې قیمتي اوسپنې د انګریز د زمانې نه مخکې چې کم دلته کې لرګی لګېدلی دی کم لرګي خلکو یوړل نشیانو ته نه یوړل د دې باندې چې کم دغه قیمتي کیبلې تېرې شوي دي کمیونیکیشن دپاره هغه لاړې ختمې شوي د دې چې کم ښکته چادرونه غټ غټ لګېدلي دي هغه خلک راځي او کټ کوي او دا د دوو چونو ترمنځ چې کم خاص کر د نوشیره کینټ په مین دروازه ده که نه جناباغ دی ورسره مخامخ او دا د نوښار اهم پل دی سور پل تاریخي پل چې په دې باندې به ګاډي هم تېرېدل او دا د سیاحت اعتبار سره تاریخي اعتبار سره د ډېر اهمیت حامل پل دی نن هم پې د دنیا ټرافیک رواني خلق رواني پیدل په دې باندې واکم کوي کورونو ته ځي او د نوښار نوشیره کلانه نوشیره کینټ او کچرو ته اسان ترینه لاره ده دا لاړو لوشو په دې سیند باندې او زه ګڼم چې دا زما د دې صوبې د پوره صوبې عکاسي کوي او بیا ریلوې ده نو زه دې کې مرکز ذمه دار کوم چې زمونږ مرکزي حکومت لا زمونږ ریلوې د هغوی دلته په دغه کې اډوشتنه چې دلته مونږ څه میخ کېدو لا را روان وخت کې به دلته یو ریلوې سټیشن زیات شي دا را روان وخت کې دلته کې یو ټریک زیات شي نو پښتونخوا هم دلته کې تباه شوی دی کارخانه بنده ده روډونه تباه دي او ټولې چې دلته څومره کارخانې وي هغه بندې شوې پراپرټي لاړه په درېیمه مړه شوه خو دا دلته کې چې کوم انفراسټرکچر اخري د انګریز د زمانې تاریخي ریلوې سټیشنې پلونه او افسوس خبره دا ده دا مخامخ ورسره دي دلته کې دواړو طرفو ته د پولیس چوکۍ وي دلته به ګارد موجود و هم تېنه تللی دی نو مطلب دا دی د هغوی په ذهن کې د هغوی په دغه کې دا نشته صرف پېښوره پورې یو څو ګاډي چلیږي را چلیږي هغه هم د هغوی ضرورت پوره کوي مرکز او دلته کوم چې موږ دپاره فایدهناک شیزونه نو هغه ټول لاړل نو یو طرف ته دلته دهشتګردي ده بل طرف ته چې کومې کارخانې دي لاړې بندې شوي او بل طرف ته انفراسټرکچر چې زمونږ کمو نو تباه او برباد دی خو دا وختي دلته کې زمونږ ملګرو په دې باندې خبره کوله شاجي په دې باندې ډېر زیات دلګیرو نو ما ورته وی مې د هغوی په ذهن کې چې کوم زمونږ مشران دي او زمونږ مرکزي حکومت دی د تېر څه وخت نه دا باقاعده د پالیسۍ حصه ده چې دلته به نوې خښته نه کېدی او دلته صرف لین چلوي چې نظام رواني ځکه چې دلته کې راتلونکی وخت چې دی نو دا هر څه به روانېږي دی نښه ده لکه دا به تاسو هر څه روانوئ او بیا به یې جوړوئ ډېرې خبرې دي چې په دې باندې وکړو خو په هر حال دا زموږ قیمتي اساسي دي زه حکومت ته زه ریلوې ته د مرکز ته محکمه ریلوې ته دوی ته درخواست کوم چې دا دې صوبې سره دښمني ده دا د علاقې سره دښمني ده او زما دلته کې دي یو څو قدمو باندې په دې ټریک باندې مشیر د وزیر اعظم اختیار ولی صاحب هغه موجود دی پروت دی
او دا حالت ګوري او تماشا کوي. پکار دا دی چې دی باندې هغه ډېر دبنګ انداز کې आवाज اوچت کړی وي چې کور مخې ته ریلوے سټیشن هم دی، کور مخې ته هم دا پټلي ده او دا دومره لوی اساسي دا دلته کې لوټ مار په دې باندې کېږي. نو چې دې کې د حفاظت بندوبست هم کړی وي او دې کې دې باندې توجه کړی وي چې دا صوبه کم از کم د دې نوخار دا غټه اساسه دا بچ یو دا نوخار خشته وي دې طرف ته رسالپوره پورې دا ریل چلی دی او دې طرف ته نوخار کې دا ریلوے سټیشن آباد یو خلکو ته به ډېره فایده